غوښتله چې د دې جوبه ولاړه سي چیرې پرې یوه علاقه د کافرانو حمله وکړي نو اقدامي چې دی که فرضیه نه دی به هر حال فرض کفایي خو دی جهاد دفاعي نن پر امت مسلمه باندې هغه جهاد دی چې هغه یقینا هر ځای دفاعي دی او جهاد دفاعي کې د علماو اتفاق دی چې هغه اورې که د کشمیر دا اورې که د بوسنیا دا اورې که د عراق دا اورې که د افغانستان دا اورې که په پاکستان کې اورې تقریبا دا جهادونه دفاعي دي او دا فرض عین دي خو دا بله خبره ده چې اوس نن سبا د امت مسلمه حکمرانان چې دي هغه د کافرانو د سرکشه د جالانو غلامان او بظاهر خدا باندې ځان دپاره کوي چې جهاد د طرفه څه د حکومت کېدلی شي حدود د طرفه څه د حکومت کېدلی شي لیکن چې حکومت د حدودو خلاف دی او حکومت د جهاد خلاف دی او مسلمانان که چیرې په دغه وجه ورته کښېني چې حدود د حکومت کار دی جهاد د حکومت کار دی او حکومت د هغه په ضد باندې کار کوي نو بیا به څنګه منکراتو مخنیوی به څنګه د فواحشو مخنیوی به څنګه او د ظالمانو د کافرانو مخنیوی به څنګه د تاریخي معاشرې مخنیوی به څنګه پیغمبر علیه السلام خو فرمایي من رأى منكم المنکر فلیغیره بیده من رأى منكم المنکر دا تفسیر و تخصیص چې څوک کوي چې دا د حکمرانانو کار دی شاید دا به قول راجح نه من رأى من هغه څوک چې دی منکرات وویني د هر قسمه فلیغیره بیده لیکن دا بله خبره ده چې مقابله د منکراتو حسب الاستطاعت وکړي هغه استطاعت چې څنګه وو په هغه ډول باندې وکړي لہذا که چیرې مسلمانان هم په دې دا لاس در شا کښېني د منکراتو خلاف نه په لاس څه وایي نه په خوله څه وایي نه په زړه کې د هغه څه نفرت کوي او حکومتونه د دې بجای چې تعاون و نصرت وکړي بلکې د هغه کافرانو ظالمانو غاصبانو ملګري کوي چې هغه د اسلام د امت مسلمه پر سر باندې وکړي نو بیا به دا څنګه آخر د دې بچاره څنګه لکه علماء کرامو ته چې معلومه ده چې یو سړی ادب دې وي د خپلې زنانې سره څوک جناکاره وویني یا د یو قریب سره یې وویني په دغه وخت باندې وده ته په روایات اشاره د اجازت سوې ده او پیغمبر علیه السلام وایي السیف شاه دغه توره چې په وینو باندې ولړله دا د دې ګواه ده چې هغه مرګ وده ته روا اوس که چیرې شریعت نه وي حکومت دا اعلانونه کوي چې په رضا باندې زنا نه وي په رضا باندې زنا نه ده منع او خلک هم لاس تر شا ورته ودرېږي نو بیا خو په هر کور کې په هر محل کې په هره کوڅه کې زناکاري هم برملا وي او نور هر قسمه منکرات دا به برملا وي چې حکومت هم ورته کښېني او رعایت هم ورته کښېني اصل دا جهاد صحابه کرامو چې په حجاز مقدس کې طلاو کوي در حجاز مقدس چې دی ښځه باندې که اول جهاد د رومیانو سره راغلی دا د الله جل جلاله شان و چې رومیانو سره د هغه طاقت او حکومت د منظم فوجه صحابه کرام چې به هر وخت د رومیانو سره مشت وو د دې به کامیابي وه د صحابه کرام او بیا دا لا هم وه چې د انجیل مزاج پر دې راغلی و چې خلکو ته دا هدایت و چې د چا سره به جګړې نه کوې که د مخ پر دغه حصه ووالې د مخ دا بله خوا وګرځو د څه وخت بعد بیا پوف د دې فیصله وکړه چې صلیبي جنګ به
د اسلامي جهاد په مقابل کې هغه ته رواج ورکوو او داسې فتوا یې ورکړه چې په صلیبي جنګ کې چا چانده ورکړه هغه چانده صندوق ته لا نه ورسېدلې د هغه مخکې به د جنت فیصله وي نو بیا د رومیانو د مسلمانانو په مابین جنگ د صحابه کرامو بعد هم دا روانو صلاح الدین ایوبی او نور الدین زنگی نیز علاء الدین زنگی هغو د رومیانو مبارزه کړې ده د مغرب والا مقابله یې کړې دا هغو سره جهاد کړی دی الله جل جلاله په هغه جهاد کې ودې ته کامیابي ورکړې او د ترک ابایزیدي یارانو سره راغلی الله جل جلاله هغه ته به همیشه فتح مغرب و روم ته به همیشه د پاره شکست آخر نوبت به دې ته ورسېدی چې د عیسایانو شپېته ریاستو هغه اتحادیه سره وکړه لکه نن چې د امت مسلمه د مجاهدینو خلاف د رومیانو اتحادیه ده د یورپ والا اتحادیه ده د مغرب والا اتحادیه ده شپېتو ریاستو تقریبا اتحاد وکړه هغه حمله آور سو د ترک پر مسلمانانو باندې ابایزید هغه مقابله وکړه داسې مقابله یوازې نه چې د هغو شکست بلکې د شپېتو ریاستو سربراهي د شکست سره سره ابایزید هغه شپېته سره شهزادګان هغه په لاس کې راوړو هغه زندان ته واچول څه وخت بعد بیا دې حاضر بیا پوښتنه دې وکړه چې څه درسره وکړه دوی ته فاتح موږ مفتوحین یو چې څه فیصله ته زموږ په حق کې کوې هغه فیصله ته کولی شي زه ورته وویل تاسو به یې نه کوو شرط به دا وي چې تاسو به دوباره اتفاق سره کوئ خپل طاقت دا به ټول سره جمع کوئ یک بارگی به حمله کوئ دوباره به یې کوئ لیکن هغو توان نه کړي دا ابایزید بیا د قسطنطنیې د فتح انتظامات وکړو قریب و چې هغه به یې فتح کوله تیموري لنګ د شاه د خوا پر حمله آور شو دی په هغه باندې اخته و په جنګ و قتال د ده ګرفتاري یې وکړه په هغه ګرفتاري چې دی په مرګ باندې ورسېد لهذا د رومیانو جنگ د هغه پوخ د فتوا سره صلیبي جنگ دا به تقریبا د قیامت پورې شروع وي او جهاد دا د اسلام د مختلفو شعبو څخه اهمې تقریبا دوې شعبې یوه شعبه دعوت یوه شعبه جهاد دعوت خو بظاهر دا زموږ درس و تدریس هم دعوت دی او د دوره د احادیثو مبارکه و تفسیر قرآن دا هم دعوت دی تصنیف طالب دا هم دعوت دی دا سیاسی مبارزه دا هم دعوت دی او په دعوتنامو کې په خطوطو کې پیغامات رسول دا هم دعوت لیکن دا داسې دعوت دی چې ته مجمع حاضره ته تعلیم و نصیحت کوې یا و حاضر طالبانو ته کوې او یا و حاضر مجمع ته کوې یعنی طالب دا داعی ته حاضر او داسې دعوت چې داعی دې روان شي و طالب ته دې ځان رسوي او یا دې و هغه چا ته ځان رسوي چې هغه ته د دعوت ضرورت وي تقریبا د کافي قرونو څخه دغه دعوت پاتې دا مولانا محمد الیاس نور الله مرقده تقریبا د دې احیا وکړه په نامه د جماعت تبلیغي داسې احیا وکړه چې مغرب و مشرق ته هغه ځان رسوي لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام په مکه معظمه کې هر کور کلي ته ځان رساوي په طائف کې رساوي مدینې منورې ته بیا ځان ورساوي قیصر و کسرا ته دعوتنامې رسولې هغه دعوت احیا
جماعت تبلیغی وکړي او دعوت و جهاد دا دوا تقریبا د امت مسلمه دوه غشي دي یو ښکار باندې لکه څنګه د دعوت لپاره چې د جهاد ضرورت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت به څومره مؤثر و او د ده به حکمت څومره کامل حکمت و بیا هم یوازې دعوت کافي نه بلکې د مدني ژوند سبا د جهاد ضرورت راغی دغسې جهاد بغیر دعوت دا هم تقریبا ناکافي دی لکه د خوارزم مسلمانان او یا د اسپین عرب هغه چې تاتارو پایماله کو او در په دره کو تباه یې په هغه کې ووایي دا وایي چې قوم تاتار ته دعوت نه رسېدلی د دغه پایماله کېدو سه یو کال بعد چې هغو ته دعوت ورسېدی بیا تقریبا هغه قوم تاتار ټول اسلام ته رالو او بیا هغه د مجاهدینو پر څنګ باندې بدلېږي لیکن دا بله خبره ده چې نن سبا زموږ دعوت جماعت اسلامي د جماعت تبلیغي په هغه کې یو نقطه دوې درې چې موږ ته رسېدلي دي والله اعلم چې واقعتا د مشرانو د خلوص صادري دي نه دي واقعتا د هغو په تصنیفو کې اخیسته که نه محترم حافظ شفیق صاحب دی د سټیج مخ ته راسي ضروري پکار ده د هغه په خدمت کې څه ګزار